أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یوصل یوکم دیش نمبر آیات سورة النساء پینزم سپارہ ولن تستطيعوا او هرگز بتا سی طاقت اون لرئی ان تعدلوا بین النساء چه تاسو انصافو کئی دی زنانو پا منز کی ولو حرستم اگر کتاسو ډیر حرس کوي فلا تمیلوا بس تاسو مکگی گئی کل المیل په هر قسم کگی دو سرا فتذروها بس پری دی ها یعنی چې پری دی ها دغه بیبی کالمعلقت پشاند را زوړند شوی بیبیانو سره تعلقات داسې مپرې دی لګه دی اختانو نم را زوړند کړي وي نه بیبي کوي او نه پرې دی وان تصلحوا او کچرته تاسو روغ راولئ وتتقوا او پرهیزګاري وکئ فإن الله بس بشک الله تبارک وتعالى کان دی غفور الرحیم ډیر بخون کوي ډیر رحم کون کوي نو کوشش داو کوي الله تبارک وتعالى فرمایي چې تاسو کبي بیان وینه زیاتې وي تاسو انصاف خو پکې نشئ کړئ خو دومره کار کوي چې د درگذر او د معافی نه کار اخلئ او دویم نمبر دا چې داسې مه کوئ چې یونه زیات ودونه می چې وی ته ډیر ورمایل شي او بلا اولنې داسې پرې دی لګي ختونه مرا زوړند کړی وي او په دې کلو کې هم دغه معامله اکثر وي دویمه بیبي چې څوک کې ناوله داسې وی لګه پر دی نو داسې نوی پکار الله پاک فرمایي چې دا شی مکو او که تاسو صلح راولئ تقوا اختیار کړئ انصاف نه کار واخلئ نو دا ډېر ښه دی الله تبارک وتعالی به په تاسو باندې رحم کوي نو په دغه حدیث مبارک کې هم دا راغلی چې څوک دوو زنانو په منځ کې انصاف نه کوي په ورځ د قیامت باندې به نیم فالج والی وي راپابت سیږي د قبر نه نو اسلام کې خو څلور بیبیانې راغلي دي خدای ورسره ویلي چې تاسو به انصاف کوئ ځکه به نبی علیه السلام مبارک فرمایل یا الله ظاهري خو زه انصاف کوم خو د زړه مینه چې دا ما عایشې بیبي سره نو زړه مینه خیر دی څه خبره نشته نو زړه مینه باندې څه خبره نشته دی خو ظاهري چې کوم څه دی که هغه خوراک دی که هغه لباس دی که هغه کور دی مطلب دا به هر څه برابر وي او که یو شل کاله مخکې واده شوی یا اوس شوی هر څه به برابر وي او سره د دې نه به بیا د دوی نه معافي هم غواړي په ځینې هغه کې داسې د شپو نمبر شو دا به برابر وي او پاتې شو د جما یا د همبسترۍ کومه خبره هغه طبیعت سره تعلق ساتي هغې کې چونکې انصاف نشي کېدی خیر دی نو دغه طریقې دي الله د رحم وکړي او معاملات ډېر خراب دي صدق الله العظیم